ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثم إذا من محترمه الله تعالی زموږ ستاسو دا ناسته قبوله کړي زموږ ستاسو دا ناسته د خپل اصلاح دپاره ده د کوم اصلاح مضمون الله جل شانه دی آیات کریمه کې د اوو قسمونو نه پس ارشاد فرمایلی دی اووه قسمونه هغه الله تعالی اوچتوي او هغې نه پس دا ارشاد دی قد افلح من زکاها تحقیق سره دغه سړی بامراد شو چا چې د خپل نفس پاک و صاف کړو وقد خاب من دساها او هغه سړی نامراده شو ناکامه شو چا چې د خپل نفس ګناهونو کې مبتلا کړو الحمدلله زموږ د ماحول کې د دعوت و تبلیغ کار دی الحمدلله درسونه دي نیک مجلسونو الحمدلله یو سلسله ده الله د ټول آباد لري دا د اصلاح و تربیت دا سلسله دا خاص طور باندې د تزکیه نفس په عنوان باندې ده تزکیه نفس د دې ټکي نه زموږ بزرګانو اخیستی دی قد افلح من زکاها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت او د نبوت چې کوم مقاصد قرآن پاک بیان کړي دي هغه کې یو اهم مقصد و یزکیهم زکا یزکی تزکیه معنی سوارنا خوبصورت بنانا ښایسته کول پاکول ګند نه او د خیرو نه یو څیز پاکول دې ته تزکیه وایي قد افلح من زکاها الله تعالی د اووه قسمونو نه پس دا ارشاد دی هغه سړی بامراد شو چا چې دا نفس پاک و صاف غلط عقیدې نه غلط عمل نه غلطو اخلاقو نه غلطو طور طریقې او ناستې پاستې نه دا تزکیه نفس دایره ده اوله دایره د عقیدې ده توحید رسالت اخرت ختم نبوت دا عقیده سره برابر وساتي چې کومه عقیده موږ د قرآن او سنت ښودلې ده او د اعمالو اهتمام وکړي اعمالو تزکیه وکړي اعمالو کې عبادات معاشرت معاملات دا د عمل دایره ده زموږ ستاسو عبادات منځ روژه زکات حج قرباني اعتکاف دا د شریعت سنت مطابق شي زموږ ستاسو معاشرت رهن سهن دا د شریعت سنت مطابق شي زموږ ستاسو خبره مړی ژوندی دا د شریعت سنت مطابق شي زموږ ستاسو د کور ژوند د بار ژوند دا د شریعت سنت مطابق شي ورونو خویندو سره او والدینو سره ښځې بچو سره خپلو خپلوانو سره ګاونډیانو سره زموږ ستاسو سلوک چې دی
دا د شریعت او د سنت مطابق شي. دا معاشرت دی، رهن سهن، زندگی تیرول. او زموږ تاسو معاملات لین دین د شریعت سنت مطابق شي. بازار سمه معاملات دي، د پټي او د کټي سمه معاملات دي، د دفتر سمه معاملات دي، دا د شریعت او د سنت مطابق شي. دا اعمال دي. دغه شان زموږ تاسو اخلاق چې د شریعت سنت مطابق شي. اخلاق، دا اخلاق چې دی دا د اعمالو د لپاره بنیاد دی. زموږ تاسو کې الله تعالی معرفت وي، الله تعالی تعلق وي، الله محبت وي. د الله محبت وي نو بیا به د دنیا د محبتونو او د ناجایزو محبتونو نه ځان ساتي. او که د الله تعالی محبت نه وي، معرفت نه وي، بیا د زړه ته به د دنیا محبت نه نوځي. د دنیا محبت، د پیسې محبت، د ځمکې محبت، او په دې زړه باندې بیا دغه ناجایزو محبتونو قبضه وي. چې کله د ځمکې او د مال محبت قبضه وي، نو بیا به رشتې، معاملات د هر څه به تباه کېږي. ګوره ځمکو جګړو باندې زموږ رشتې خرابېږي که نه خرابېږي؟ د ځمکې جګړه باندې وروڼه یو بل سره جدا شي، خویندې یو بل نه جدا شي، ترونه یو بل نه جدا شي، ماماګانو سره تعلق خراب شي، ترورانو سره تعلق خراب شي. دا د مال محبت دی. مال محبت دی، بیا زکات او حج به سره نه کوي. مال محبت دی، بیا شرعي میراث به نه تقسیمېږي. مال محبت اثرات کوم ځای ته ورسېږي؟ دا دي اخلاق. زموږ تاسو معاشره کې اخلاق څه ته وایي؟ چې سړی په خندا خبره کوي، هر چا سره په خندا میلاوي. زموږ یو بزرګ فرمایي چې هر چا سره په خندا مې سټ کږي. دا د عاجزۍ ډېر غټ علامت، ډېر ښایسته اخلاق دي. هر چا سره په خندا میلاوي، سټ هم کږي، اگر چې قاتلي، اگر چې غاصبي، اگر چې سودخوري، اگر چې رشوتخوري، اگر چې د مسلمانانو عزتونو قاتل دفنګي، په سټ کږي، نرم او خندا سره خبره. ډېر ښایسته اخلاق. د اخلاق نه دي عزتمندو. اخلاق دا دي چې د الله تعالی د حق د ادا کولو اهتمام وکړي. د الله حق ادا کول صرف موږ نه دی، صرف روزه نه ده، زکات هم دی، حج هم دی. د بندگانو د حقوقو د اداګۍ فکر وي دته. شرعي میراث تقسیم کړي، خویندو له حصه ورکړي، د چا حق ونه وایي. مولانا عمر پالنپور رحمت الله علیه دا فرمایل د مانزه د پاره او د روزې د پاره بس عام ایمان هم کافي دی، او د مارکیټ معاملاتو لپاره د مانزه والا ایمان کافي نه دی. مارکیټ چې کوم معاملات، د ځمکو چې کوم معاملات، معاشره د معاملات لپاره مضبوط ایمان ضرورت دی. ځکه معاملاتو کې دا خبره هم ده چې خور له حصه ورکړه. پلار وفات شو، د خویندو حصه ده. پلار وفات شو، خدا نه خواسته، نو د وروڼو حصه ده. دا مشر ورور دی، پلار سره په جد باندې کاروبار کې شریک و، کاروبار کې ورسره معاون او هیلپر و، ټول لین دین د ده په لاس و. پلار وخت تېرېدو سره سره بوډا شو، کار د ده په لاس شو، کاروبار ټولې لارې ده ته معلومه دي. نور وروڼه کشرانو هغې لا په شود بوده نه وو، سکولونه یې ویل لا په شود بوده نه وو، ده ته هر څه معلومه. او چې کله پلار وفات شو، نو دی په ټول کاروبار باندې قابض شو، په ټول دکان باندې، ټول اساسه باندې قابض شو. او که دا وروڼه ورته وایي چې لکه لالا کاکا جي صاحب دا زموږ حصه، هغه وایي تاسو له ما ودونه وکړه، تاسو باندې مې تعلیمونه وکړه، منډې خو ما والي دي، کاروبار خو ما وسې کړی دی. تاسو یقین وساتئ
داسې قسمه صورتحال په دې کلي په د وطن کې د بې شماره خلکو دی. مشر سره د حاجه، سره د ګیري، سره د تهجدو په دې هر څه باندې خېټه اچولي. هغه سره دلیل دی چې دا څه ما کړي دي. لا خو بیچاره ضعیف شو، بس منډې خو ما والی دي. دا جایداد ما جوړ کړی دی. یو دکان نه د کروڑونو اساسات جوړولو والا زیما بهشکه دی د یو حساب کتاب لري، یو ضابطه لري. تا په کم نیت باندې دا کړی دي؟ د پلار سره مدد دې کړی دی، نو ستا یو پوټه حصه دې کې نشته دی. د پلار چې کوم میراث دی هغه نور ورونو سره شریک دي. دته حصدار حیثیت سره کړی نو څه حیثیت دی؟ تا پلار سره کومه خبره باندې خبره کړې ده چې زه به دې کاروبار کې په څومره حصه کې شریک یم؟ د حصه وښایه، ثبوت وښایه، سټام وښایه. دا خبرې مونږ نه ظاهروو، نه واضح کوو. دا واضح کول پکار دي. که دا خبرې څوک کوي یا دا د ورورولۍ خلاف خبرې کوي، او بیا چې کله خبره ورانه شي نو بیا ورورولي چې دی په سین له وشي. د پلار د مرګ نه پس دا خبرې څوک کوي که نو یاره دا پلار لا د قبر خاوره لا نه ده وچه شوې، د پلار کفن لا اخیرا شوی هم نه دی، او ته یاره د بېلتون خبره کوي. موږ خورونه یو وړی مې بل سره شریکوو. دا جواب راغی چې کله وخت تېرېږي، ودونه وشي، بچي پیدا شي، سود زیان خبره اتره، بیا وایي دا خو تا اصل تا خوړلی دي. د دې علاقې د یو کور خبره چې ما ته ورسېده، کشر وایي څومره سپکه خبره ده، څومره سپکه خبره ده. داسې وخت نه پښتو یادوي، نه غیرت یادوي، نه ورورولي یادوي. کشر ورته وایي دغه جایداد کې د پلار جایداد کې زما حصه ده. دا چې کوم بچي تا را لوی کړي دي که نه، او د کوم بچو باندې تا میټرک او اف ایس سی بی ایس سی کړې ده، دا حساب به مرا سره کوي. دا خو مشترک اساسي نه شوي دي. دا چې کوم بچي پیدا شوي دي، د هغې تربیت دې کړی دی، هغې باندې سکولونه ویلي دي، ډګرۍ اخیستي دي، هغه د مشترک دکان نه شوي دي، د مشترک اساسي نه شوي دي. دا به مرا سره تقسیموي. دا هغه روډ دی چې دا خبره کوي چې لا پلار خو اوس وفات شو، د پلار د قبر خاوره لا وچه شوې هم نه ده، د پلار کفن لا خیرن شوی هم نه دی، او ته د بټوارۍ خبرې کې څنګه د بېلتون خبرې کې د پردو خبرې کې دا خبره هم نه برداشت کېده. او چې کله سودزیان وخت تېر شو، سودزیان خبرې رسکشۍ خبرې شروع شي، بیا داسې سپکه خبره مه کوي. معاملات عزتمند مدیر لپاره جمع کېږو، اعمال زموږ صحیح شي او اخلاق صحیح شي. مال محبت زړه کې ننوتي نو به داسې به کېږي، او د الله محبت وي نو د مال حق به ادا کېږي، حج وي، زکات وي، دا به کېږي. او د پلار د وفات نه پس اول کار به دا کېږي بھئی زموږ جایداد تقسیم شي، خپلو خویندو له حصه میلو شي، وروڼو ته حصه میلو شي. زموږ د معاشرې د خفګان الله دې خفګان نه وساتي. چا کره دی الله دې په خیر او په خوشحالو سره په عافیت باندې بدل کړي. تاسو یقین وساتئ 3 حصې خفګان د ځمکو او د جایدادونو دی، د میراث د نه تقسیمولو دی. امام محمد رحمه الله تعالی د مبارک مشهوره ده چې هغې نه چا تپوس وکړه چې حضرت تاسو د فقه دومره غټ غټ کتابونه لیکلي دي، السیر الصغیر، السیر الکبیر، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، مبسوط، زیادات، ظاهر روایه کتابونه دي، او دې باندې فقه حنفي بنیاد دی. تاسو تصوف کې کتاب نه دی لیکلی؟ دا ولې؟ امام محمد رحمه الله ورته وفرمایل چې ما کوم کتاب البیوع لیکلی ده، دا تصوف کتاب دی. کتاب البیوع، لین دین چې کوم معاملات دي، دا تصوف کتاب دی. ځکه چې لین دین کې موږ ته شریعت دا خو دا جایز دي، دا ناجایز دي. دا جایز اختیار کړه، دا ناجایز نه ځان وساته. دا معامله حرامه ده، دا حلاله ده.
د حرامو نه ځان وساته، د حلال اختیار کا. او د تصوف مقصد هم د حلال او د حرامو تمیز دی، د حلال او حرامو فرق دی، حلال او جایز اختیارول دی، د حرام او ناجایز ځان ساتل دی. تصوف دا مقصد دی. کما خېټه کې چې حرام پراتی زما عزتمندو داغه ذکر داغه تلاوت به اثر ای. یو کس مدفون وکړو ډېر مشر سره وفات شوی دی، الله دې وبخښي، الله ټول مشرانو وبخښي. هغه ما زه پریشان یم، ټینشن کې ما پریشان یم، غلط خیالات راځي. ما ورته تاسو څه وظایف، څه ذکر، تلاوت، څه معمولات کوي؟ او تاسو یقین وساته ما دونه معمولات وښودل، ما دته نور څه ویم؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ویم، درود شریف دا ویم، تلاوت دا کومه، برکات صلات او دا کومه، صلات حاجت دا کومه، لا حول ولا قوه دا ویم، آیت کریمه لا اله دا ویم، درود شریف دا ویم. بیا غلط خیالات ولې راځي؟ څومره زبردست معمولات دي، بیا د غلط خیال لار کم ځای نه راځي، کم ځای نه لیکېج کم ځای کې دی. د هغه یو خورۍ هغه ما ته د ماما مې داسې ټیټ معمولات دي، ماښام نه ماسونه پورې د سره څو خبرې نه شو کولی، هغه ټیټ فولادي معمولات دي. ولا جناب والا معاملات دي ګنده دي، پردی حقونه خېټه کې دي، پردی ځمکې یې قبضې کړي دي. دې شفا کې دا مضمون راغلی دی. لوی سفر باندې سړی رواني، پراګنده بال، ویښته بدن او کپړې د خاورو نه لت پت وي، او لاسونه چتکلي یا رب یا رب وایي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم غوټه حرامه ده، کپړه حرامه ده، خېټه کې حرام دي. فانا یستجاب، څنګه به قبلېږي دعا؟ څنګه به قبلېږي؟ معاملات د معاملاتو بنیاد زما محترم و اخلاق دی. معاشرت معاملات د دې بنیاد اخلاق دی. اخلاق څه معنا؟ د زړونو کې د الله معرفت وي، د الله محبت وي، د آخرت فکر وي، صبر او شکر وي، الله تعالی د رضا کولو جذبه وي، او دغه شان زموږ زړونه د کبر نه پاکي، د حسد نه پاکي، د غصې نه پاکي، د ریا نه پاکي، د شهوت نه پاکي، زموږ نظر پاک وي. شهوت غلبه، هر وخت شهوت غلبه، شهوت سوچونه، غلط سوچونه، سترګې بې قابوي، بیا ژبه بې قابوي، بیا لاس بې قابوي، بیا قدم بې قابوي. حضرت تھانوی رحمت الله دې ته فرمایي منشا او ملکات دا صحیح کول. منشا او ملکات کم ځای نه د اعمال روزي، صلاحیتونه، د استعدادونه دا صحیح کول. غصه چې دی ختمېدی نشي، دا به اعتدال ته راولي، ځکه غصه فطري چیز دی. ماشوم لم غصه ورځي، ماشوم له معنا دا شو دا فطري چیز دی، دا ختمېږي نه، څنګه لوږه نه ختمېږي. دا څوک کولی شي چې بس ما ته اډو لږه ونه لګي، ما ته اډو تنده ونه لګي، زما اډو یخني ونه شي، زما اډو ګرمي ونه شي. دا څوک کولی شي؟ دا خو فطري دي. دا څوک دا وایي چې زما غصه هم ختمه شي، زما یخني او ګرمي هم ختمه شي، زما د لوږې دغه هم ختمه شي. مطلب دا چې دی مړ شي. مړ شي نو مړ نه مړي یخني کېږي، نه ګرمي کېږي، نه اوږې کېږي، نه تږې کېږي. وروره چې څو پورې ژوندی نو ګرمي به دې کېږي، یخني به دې کېږي، او لوږه به هم لګي او تنده به هم لګي. څنګه دا فطري دي، داسې غصه هم فطري ده، داسې شهوت هم فطري دی، داسې حرص هم فطري دی. دا فطري څیزونه دي. بیا به زما ستا کار څه وي؟ زما ستا کار به دی په اعتدال ته راولي. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه ته یو کس عرض وکړو چې حضرت دا صوفیه کرام دا مجاهدي ولې کوي؟ مجاهدو ته د اذکار او د اوراد قرآن او حدیث کافی دی. حضرت سره په لاس کې یو کاپی کاغذ او دا کاپی دا یو چې کوم دا اړخ دی دی داسې کوک کاپی شته دا کوک دا مثلا دا داسې هغه له دا صحیح کا
هغه داسې کول دا نه صحیح کېدو، داسې کول نه صحیح کېدو. حضرت دی واخیستو او دا کاغذ داسې دی بل طرف ته راولټک او بیا داسې ونیو شو. حضرت ورته ویل پوه شو؟ نه حضرت پوه نه شو. ورته وفرمایل زموږ نفس کې دا کږوالی دی، دا کوږ نفس دی، کوږ دی، هم کاږه قتل کوي، غلط قتل کوي، غلط ویل کوي، غلط سوچونه کوي، په غلطو باندې اخته دی. دې ټیکولو دپاره ضروري چې دی لږ شانتې ډینټ پینټ یې برابر شي. ډینټ پینټ دا چې دی د لږ شان مجاهدې نه دا ټیک شي، دا ټیک شو، نیغ شو. ستا موټر چې دی یا موټرسایکل یا ګاډی چاته ولګېدو کوږ شو، نو ډینټینګ والا ته بوځي که نه؟ هغه چې ډینټ دا کوږوالی برابرې نو څه کوي؟ هغې ته مینت کوي چې ای ملګاټه ته لږ سم شه، ته نیغ شه، اوره دا بد ښکاري، مینت کوي، لاس پې راکاږي سم شی نه ګوره. مینت نه، لاندې پانه کېږي بله سټک وله رابغوي، سټک باندې ټیک کوي، یو درې څلور ډزې ولګوي بس نیغ شي، بس پینټ ورکړي، بلکل پته هم نه لګي چې دې باندې اکسیډنټ شوی دی. مولانا یعقوب نانوتوي رحمت الله ورته فرمایي زموږ نفسونه داسې کږوالی دی. دا بزرګان دین چې مجاهدونه مونږ تېروي، ذکر و تلاوت او اشغال راکوي، دا ډینټ هم ټیک کوي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله تعالی فرمایي څوک زموږ د لارې مجاهده کوي، مشقت برداشت کوي او زموږ د رضا کارونو کې محنت وچتوي، لنهدینهم سبلنا. الله تعالی فرمایي یو لار نه، بېشماره لارې به ورته کولاو کړو. مجاهده دا ملکات صحیح کول دي، ملکات استعدادونه صحیح کول دي. دا غصه دا اعتدال ته راوستل دي، د دې ازاله نه ده. حضرت تھانوي رحمت الله فرمایي د ازاله نه ده، ازاله معنی ختمول، د دې اماله ده، راجو کول دي. شهوت چې ده دا ختمول نه دي، شهوت ختمول نه دي. والذین هم لفروجهم حافظون، حفاظت اعتدال ته راوستل دي. قرآن دا نه وایي چې دا نیکان خلک چې ده شهوت ختمي. والذین هم لفروجهم عادمون، دا خپل شرمګاهونه ختمي. صحابه ځل عرض وکړه یا رسول الله موږ ځان خسي کوو، ځان خسي کوو شهوت ماده ختمه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من اختص فلیس منا. چا چې ځان خسي کو زموږ په لار نه دی، زموږ نه دی. څه معنا؟ شهوت دا جذبه شریعت باقي ساتل غواړي او په صحیح ځای استعمالول غواړي، غلط ځای نه بچ کول غواړي، غلط ځای نه بچ کول غواړي. اعتدال د دې صلاحیتونو اعتدال. غوسه که نه وي جهاد به څنګه کېږي؟ غوسه که نه وي د خپل مال او د حیا د عزت حفاظت به څنګه کېږي؟ د دې هر صلاحیت یو زبردست استعمال دی. د ماحول د نفس او د شیطان د خرابۍ او د ماحول د خرابۍ په نتیجه کې دا جذبات غیر معتدل شي. د ذکر، د تلاوت، د رجوع الی الله او د مجاهدې او د مشقت د برداشت کولو په برکت سره د اعتدال ته راځي. اعتدال ته راځي. څنګه اعتدال ته راځي؟ څنګه چې د تبې نیولې او دوی استعمال کړي، د ډاکټر علاج او د هدایت مطابق خوراک څښاک وکړي، تبه ختمه شي. ټي بي لګېدلي الله دې وساتي، دوی استعمال کړي. بعض اوقات د سینې زخم وي، ډاکټر هغه ته وایي ته ماحول بدل کړه، ته سوات ته لاړ شه، چترال ته لاړ شه، کاغان ته لاړ شه، چې ماحول ستا سینه کې زخم دی، هغه ځای د اکسیجن اثر دا دی چې زخم به ټیکېږي. او وایي زما خو دفتر دی او چوټي والا، زندګي دې خوښوي چوټي والا. چنانچې داسې مریضان چوټي والي کاروبار بند کړي، هغه لاړ شي هوټل کې کمره والي په کاغان او په سوات کې، او هلته کې میاشت دوه درې بطور علاج زخم ټیک شي، زخم ټیک شي، اعتدال ته راشي، مزاج کې اعتدال پیدا شي. څنګه چې دا جسماني علاجونه مونږ کوو، پرهیز کوو، دوا دارو کوو، د هدایت مطابق چې د نسخه استعمالو او زموږ جسماني بیماری ختم شي. زما عزتمند محترمو دغه شانته روحاني بیماری هم دي، دغه شانته غصه هم ده، دغه شانته شهوت هم دی، دغه شانته کبر هم دی، دغه شانته ریا او بدګماني هم ده، باطني رذایل هم دي.
ذکر او تلاوت برکت سره، مجاهده برکت سره، مشقت برداشت. غلطه خبره جبه باندې راځي ځان کنټرول کی. غلطه خبره باندې کو مرګري ناس کی او کس غیبت شروع شو او ستا مغه سره نه لګي او زه غواړم چې زم یو څه خبره وکم، ځان کنټرول کا. نه غیبت دی نو غلط منظر ما خدای راغور، زه غواړم چې دا وګورم، ځان کنټرول کا. ته نه ګورم ځکه د الله حکم دی ما ګوره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اے نبی صلی الله علیه وسلم مومنانو ته فرمایي چې سترګو حفاظت وکړي، شرمګاه حفاظت وکړي، سترګې حفاظت وکړه. کنه کېږي دا شهوت بې قابو کېږي، دا اور لګي څومره کیسې او کتارې، څومره تباهي او بربادي. الله دې حفاظت وکړي. خودکشانی د شهوت په نتیجه کې، غلط سلط تعلقاتو په نتیجه کې. دا قرآن حکم دی. دا داسې خبره نه ده چې زموږ سره طاقت نشته دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دا الله تعالی دستور دی. کوم احکام موږ ته په ذمه کړي دي د هغې د ادا کولو صلاحیت او طاقت موږ ته شته دی. دا ته نه شي ویلی چې زه بې قابو کېږم، زما طاقت نشته دی، ته په ځانم نه یم بیا. دا غلطه خبره ده. تا د خپل طاقت نه خبر نه، تا دې ته توجه نه ده کړې. یعنې دا هر څه ستا په اختیار کې دي. دا لاسې داسې کولی شي که نه، داسې هم کولی شي، دا سترګې بره کتی شي، لاندې هم کتی شي. دا ژبه که خوځېدی شي خبرو باندې، دا ژبه خاموش کېدی هم شي. دا قدم که داسې اخیستی شي نو داسې هم اخیستی شي. دا زړه که دا سوچ کړي نو دا بل سوچ هم کولی شي. ما ته دې نه خبر نه یو چې دې ته لګام واچوم. دا قابو کو، دا الله حکم دی، مزه دې طرف ته دا جذبه قابو کا. شروع کې به دا خبرې چې ته بار بار دا ځان قابو کې بریک لګې. اخوا ذکر شروع دی، روزانه سحر ماښام ذکر کې، تلاوت کې، دعا کې، او دلته ځان بچ کې بریک لګے. خود بخود دا چیز پیدا کی. یعنی تجربہ ہوگا. د دنیا څومره فنون دی، درزی توپ دی، مصری توپ دی، الکتریشن کار دی. دا کارونه څنګه ته کېږي؟ لګي بار کوي که استاد ورته وایي داسې وکړه او هغه شانته دی کوي. یو دو درې کارونه خراب کړي، څلور هم ټیک شي. دا جسمانی صلاحیتونه زموږ په کار راځي او موږ یو مهارت او یو مقام ته رسو. هغه شانتې دا باطني صلاحیتونه په کار راوستی شو او یو مقام ته رسېدی شو. شرط دا دی طریقې اختیار او دې طرف ته متوجه شو. د ذکر غذا او د تلاوت غذا استعمال کو، دا طاقتوره غذا استعمال کو. ماحول بدل کو. ماحول غټ اثر دی بھائی. غلط ماحول سره غلط اثرات راځي. الله دې مساعدي. نیک ماحول سره خاصرات راځي. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې څوک دا وایي چې زما اسلام نه کېږي، زه چې ډېر زوړ ګناهګار یم او زه په یو صورت هم زه نه ټیکېږم، دا غټ دروغجن دی. امام غزالی رحمه الله فرمایي ګوره سپی دی که نه، سپی یو برتن لوښي کې خوله ووي نو شریعت حکم دی 3 ځل به هغه وینځي. شروع کې 7 ځل وینځلو ابتداء اسلام کې، بیا 3 ځل وینځل، 3 ځل به وینځي. او دا سپی چې نامه هم سما ګنده ده، دا سپی د دې تربیت وشي نو حدیث پاک قرآن مجید کې هم، په حدیث پاک کې هم، فقه کې هم د دې سپو د ښکار احکام دي چې دا سپی تاله ښکار کوي او په دغه شرایطو باندې تا سره تاله ښکار وکړي او دا ښکار تاله روړي او مړو، دا دپاره حلال دی. شرط دا دی د سپی تربیت یافته وي. تربیت بیا څنګه کېږي؟
ښکار باندې پرېږدي او ورته اواز وکړي چې دې خوا راشه، تا ته را واپس شي. 2-3 ځل داسې وي مطمئن شو دې زما خبره مني، بیا بسم الله سره پرېږدي او د ښکار پسې شي او ښکار زخمی کی او تاله روړي ژوندې نو علالې وي، او کده را اوسه ونیوه او تاله روړه دې کې منځ کې مړه شوه، ځوانه تا دپاره حلاله ده. سپی چې لوښي کې خوله ووایي 3 ځله به یې وینځي او دلته کې تاله ښکار کوي او مړ شي، تاله حلال دی. ولې تربیت یې شوی دی. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې سپی چې نه ورکې عقل شته دی، نه ورکې فهم شته دی، مردار دی، نو د تربیت وشي بسم الله سره پرېږدي، تا لپاره چې کوم ښکار وکړي تا دپاره حلال دی. دا قرآن پاک حکم هم دی، حدیث پاک کې د دې تفصیلات دي، فقه کې د تفصیلات دي، او څومره ابواب دي په دې باندې. حالانکه نه ورسره عقل سره نه ورته تعلیم شه، قرآن پاک د حدیث پاک د تعلیمات مکلف هم نه دی، او ته دا وایې چې زما اصلاح نه کېږي، دروغجن یې که نه، د سپي اصلاح کېږي ستا اصلاح نه کېږي، ځناور اصلاح کېږي ستا اصلاح نه کېږي. دا طریقه نه د اختیاره کړې، طریقه نه د اختیاره کړې، او طریقه مسلسل د اختیار کړي. زموږ ستاسو عادت سي الله دې معافي وکړي، دا مذاکرت اس کو مزه دې کومو کو ته موږ تدارک جذبه وی شوق وی ذکر اندر اور هر سار سړي او چرته کور کی خبر اته راشي اونچ نیچ راشي یا خبر بس بیا په هفتو زمو ذکر غایبی مرګره فون کیا زما د وساوي راځي کنده خیالات راځي نظر به قابو دې جب به قابو ده الله خوشي لکه ذکر فکر کې کنه کې ذکر فکر خونه کوم روټه نه خوري نو نه یو روټه ورخي سي دوه روټه ورخي کمزوري موسیقي کې نو موسیقي تاسو پکته کاله مکه د جون جولای کې د رمضان د ماسپخین نه پس بنده باندې خبرې بدلېږي د ماخام انتظار کو تلاوت هم نه کې د پاسو خط دومره سخت کې هوږي سړی تاسو دا کنه دا حالانکه 2 وخت روټه نه شه درې سلو 15 درو بس کتاب بندي او دومره کمزوري راغله سره مسلسل یو وخت روټه ونه خوري او دې کمزور یم ولې کمزور یم دا سچ دې ما باندې دماغ د صحیح دي روټه نه خوري بیا د خپل کمزوري شکایت کوي سبب په دنیا کې الله دا ذریعہ جوړ کړی دا چې ته ژوندې نو ته به روټه وخوري او بس کی آرام وکړي څنګه چې د جسم د لپاره الله دا یو ذریعہ وسیله جوړ کړی دا زموږ د بندو محترم او روحاني سفر د لپاره تربیت د لپاره د ذکر د تلاوت او د دعا دا یو ذریعہ وسیله الله جوړ کړی دا الله تعالی باندې قادر دی چې ټول کائنات اولی الله شي دا د الله تعالی قدرت دی او یو د الله تعالی سنت دی دستور داده اولاد د مور پلار نه پیدا کی الله په دې قادر دی چې بغیر مور پلار الله پیدا کی آدم علیہ السلام بغیر مور پلار دی عیسی علیہ السلام بغیر پلار دی دا د الله تعالی قدرت دی سنت داده چې د انسان د لپاره مور پلار ذریعہ وسیله ده سنت او دستور داده چې جسم د لپاره او ژوند د لپاره خوراک څښاک یو ذریعہ ده سنت او دستور داده چې ولی الله او نیک جوړېدو د لپاره د ذکر او تلاوت او د نیک ماحول دا الله یو ذریعہ جوړ کړی ده سره ذریعہ استعمال کی اخلاص سره استعمال کی مسلسل استعمال کی حضرت والا شاہ ابرالحق خردوی رحمۃ اللہ فرمائے چې تتګي مثلا یو ګرم ګلاس وب ستاتن نه ختمي او یو چمچ یخ یو چمچ وب یو ګټو به هم ستاتن نه ختمي ستاتن نه ختمي یو ګلاس وب چې هغه یخ وي یا ډیر تګي یو جام ډکو وي او یخ وي الله ستاتن نه ختمي ما ته د ذکر او د تلاوت د یو مقدار ضرورت دی دا مقدار پوره شي ستاسو روټه یو مقدار دی یو نیمه روټه خوري او ته نیمه روټه خوري نو ته به کمزوري محسوس کنه نن محسوس سبا محسوس
تا او ما ته د ذکر ضرورت دی، یو مقدار ضرورت دی. یخ دی یار جزاک الله. د دې اهتمام وکړئ، د دې اهتمام وکړو، دې برکت سره به زړه کې یو صلاحیت پیدا کړي، استعداد دې زړه کې الله پاک یو طاقت خیره. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله تعالی فرمایي قسم دې د نفس، انساني نفس، وما سواها، او د هغه قادر ذات چې چا د نفس جوړ کړی دی، فألهمها فجورها وتقواها، بیا هغه الله جل شانو قادر ذات د نفس کې د فجور ګناه صلاحیت نه خېده، وتقواها، او د دې د پرهیزګارۍ صلاحیت نه کېږي. د صلاحیت دې کې موجود دی. د نیک ماحول برکت سره، د ذکر برکت سره، د تلاوت برکت سره به دا صلاحیت رنګ وروړي. دا په خپل ځان ښیي. شرط سره ته یو هفته پورا 2 میله منډه وا روزانه، کورنو غوړو والا ناشته وکړه، 1.5 کیلو خالص پی وڅښه یو هفته. او دیسی چرګې چې دی هغه 2 انډې 3 انډې سحر. د طبي اصول مطابق ته یو هفته خوراک وکړه، تاکہ به طاقت راځي که به نه راځي. بھائی لکه بعض ملګري وایي چې نه تجربه شرط دی، تجربه را باندې وکړه، اول را باندې یو هفته خوراک وکړه چې ورته ولګي. دا حقیر مخلوق زما عزتمند محترم خپل اثر ښیي. حقیر مخلوق دی. تاسو خیال الله نه به اثر نه ښیي، الله کلام به اثر نه ښیي، الله تعالی شته دا به اثر نه ښیي. حدیث پاک راځي کنه سو د الله د ویرې وجاړي په ګناهونو باندې، او د سترګې نه د مش د سر را وختوي شي. چې دومره طاقت ته جهنم اور مړ گئی، چې کوم جهنم اور دا و سمندرونو نشي ختموله. ستا وختي الله دا طاقت خیره. یو ځل الله وای دی کې دا طاقت ته چې د اسمان او ځمکه دا ودري، دا د بربادولو نه بچي. یو اجل لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله 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 قول ولا بينو اسمان ځمکه بوران نشي. دومره طاقت دې الله نامه مبارک دی. اخلاص سره دا نامه مبارک اخلي اثر باندې کوي. یو بزرگ فرمایي چې ګوره اچار نیمبو دا نامه سره ووري کنه خپل کې وبرشي، او که اچار سره رو باشي د بوتل نه دا سلام ده نیمبو یا د ام هغه ټکر رو باشي ټول خپل کې وبرشي، خپل و دوونه ډکشي. حالانکه استغفر ته نه رسیدلې، صرف هغه مشاهده سره هغه نامه خستلو سره دی اثر دی ستا کیفیت بدل. انا وی خیر مخلوق کې دا اثر دی، نامه کې دا اثر دی، او قتلو کې دا اثر دی. تاسو خیال دی الله نامه کې اثر نه، یقینا اثر شته. موت کې اثر نه، موت سیستم خراب دی. موت وفادار نه یو، بے وفا یو. د الله نامه خصل شروع کبه ته ګوره سکی څنګه تبدیلی راځي. الله سره نه الله پاک د نامه خصلو مسلسل اهتمام وکړي. بهشکه د خپل تحمل مطابق وي، بهشکه تحمل تسلزل وي، تسلزل نشي ویلې 50 ځله وای، یا سفارم نشي ویلې نیمه وای، په وای یو معمول ځان نه جوړ. سخت مجبوری بیماری کې خو بیا فری کې اپسه ملاوي. الله دې بیماری نه ساتي. حدیث پاک راځي سفر او د بیماری د وجه نه کوم ناغه کې اناغه نه ده هغه اجر ملاوي. حدیث پاک مضمون دی د بیماری او د سفر د وجه نه کوم ناغه راشي الله تعالی هغه اجر بنده ته ورکړي. ځکه چې مجبور دی د بیماری د وجه نه نشي کوله،
هغه نفل نشي کولای، هغه ذکر نشي کولای، هغه تلاوت نشي کولای، هغه اجر ملوي. بیماری ازلی دی وباسه عام حالات کې. تاسو یقین وساتئ ما ته وګورئ، مونږ سره ګوره یار دوست راشي هغه سره وخت هغه د پاره وخت وي. کور کې ماشومان سره ناست پاس د پاره وخت وي. کور کې غوامې خدا چيله د هغې د پاره وخت مونږ سره وي. یار دوست را هسې راشي هسې هغه سره زمونږ ګنټې ځای ناست مونږ ته احساس نه کېږي. یاره ما او تا سره د الله د پاره وخت ني، احتساب وتا کړی ځان سره د ملګرو یاره وخت نشته دی. ته را مخکې شه ته حساب وکړه دا څنګه ته ورځ څنګه تېرېده. د دنیا د بېکاره کارونو دپاره تا سره وخت دي او د الله دپاره تا سره وخت نشته دی. یقینا وخت شته دی، مونږ ضایع کوو وخت. یقینا ما تا سره فرصت شته، ما تا دې فرصت ته کار نه اخلو. یقینا ما تا دا طاقت شته دی چې ما تا دې اعمالو باندې راشو. غفلت دی، بے توجهی ده، بے فکری ده. او بے فکری ځکه ده چې اهمیت نشته دی. اهمیت نشته دی. اهمیت وي بیا هر څه پیدا کیږي. سروس خبره ده نه باران ده که جړی ده او ګرمي ده که یخني ده 8 بجې له 7:30 بجې له ځان رسوي. او همدغه سړي چې د اتوار په ورځ باندې سهار لمونځ کوي. ماشومان سکول ته رسولي باقاعده بالکل برابري. او چې اتوار ورځ چټي، سکول هم چټي، دفتر هم چټي، هغه خبره بکه خوله ودي، بکه خوله موازي او د نور بخیږي او د دفتر او د افسر چوکوي. نو د سهار د وخت اذان نه مخکې ښځې هم پاڅولي او ناشته یخنۍ کې دسمبر کې خو 6:30 بجې سهار مونځي. اهمیت وي. الله د مسلمانانو ته د خپل اهمیت د معرفت او د محبت او د الله د تعلق اهمیت را نصیب. اهمیت وي نو بیا به ذکر هم ځای کوي، ذکر اهتمام هم کېږي. او ذکر اهتمام کېږي دې برکت سره به انشاءالله در معاملات برابرېږي، رهن سهن معاشرت به برابرېږي، توجه سره د مونځ کولو همت توفیق به ملاویږي. ځکه زړه ته یو کرنټ ملو دی، زړه ته یو کرنټ ملو دی، زړه چارج کېږي ذکر برکت سره، تلاوت برکت سره. بیا به سترګه غلط قتل نه کوي، بیا ژبه به غلط ویل نه کوي، بیا زړه به غلط سوچونه نه، زړه ګناهونه به نه یادوي، د ګناهونو منصوبې به نه جوړوي. زړه کې یو طاقت به یا بد ده د فکۍ دا څیزونه حساس به زړه به حساس شي، زړه کې به لطافت پیدا شي، طاقت پیدا شي. د روح طاقت قرآن بیان کړی دی چې د دې امانت الهي امانت نه ځمکې او اسمانونو غرونو انکار وکړو، انسان اوچت روح طاقت دا دی. فابین ان یحملنها وحملها الانسان. دا امانت د الله تعالی د معرفت د امانت غرونو باندې پیش. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. اسمانونو پزمکو په غرونو باندې پیشو. فابین ان یحملنها واشفقن منها. او انکار وکړي الله موږ نشو چټولې ځکه دې کې خطر ده کومه کوتاهي شو عذاب دی موږ ویلي موږ نشو چټو. وحملها الانسان. انسان چټ د انسان د روح طاقت دی، غرونو نه، اسمانونو نه او د زمکې د طاقتونو نه د طاقت زیات دی. دا بل خبره چې موږ ته د طاقت نه خبر نه یو. دا چې مجالسو په ذریعہ باندې د دې طاقت مذاکره کوي چې موږ ته کې دا طاقت شته دی. الله تعالی د فرایض او واجبات او د اداګۍ طاقت او صلاحیت شته، دا لرو الحمدلله. د ذکر برکت سره، د نیک مجلس برکت سره، تلاوت قرآن پاک برکت سره ان شاء الله صلاحیت را بیداریږي. نیک مجلس او دې برکت سره به د صلاحیت را بیداریږي. سترګه به غلط قتل نه کوي، اگر چې د شپې یوازې دی به غلط قتل نه کوي، به فیسبوک او سوشل میډیا به غلط نه استعمالوي. بشک بس خپل ضرورت ته، دفتری ضرورت ته کې تعلیمي ضرورت ته پوره کوي، دی به غلط نه استعمالوي. زړه حساس، زړه الله کې بیدار دی، سترګه بیدار ده، جبه بیدار ده، لاس په بیدار دي، دی به غلط نیول او غلط قدم بده نه کوي. د چا عزت ته بلاس نه چي، د چا مال ته بلاس نه چي، د چا حق و نه خوري.
د جبې او د لاس نه بل مسلمان تکلیف نه رسي دی په سراپا رحمت وي د خپل کور لا د خپل خاندان لا او د انسانیت په سراپا رحمت وي ځکه زړه الله ته متوجه دی. اخلاق د دنیا بنیادی شعبې دي د تقوا طهارت عقاید شرک نه د بت پرستۍ نه قبر پرستۍ نه دین ځان بچو د اسباب تاثیر ځان بچو. بزرگان فرمایي چې اسباب او تاثیر پکې وینو بس هوا بوي او وبوینو تند به ختمي او روټای وینو بس ما خېټه به مړی او پیسې وینو زما کار به کیږي. که پیسې نه وي روټای نه وي وب نه وي هوا نه وي پکې نه وي زمرم اسباب سره داسې تمسک او داسې د اسباب غلامی دام یو شرک دی. انبیاء علیهم السلام واقعات الله بیان کړی دي اسباب خلاف انکار شوی دی. اور سوزول کې خو ابراهیم علیه السلام نه سوزول او ابو ډوبول کې موسی علیه السلام نه ډوب کړي او چاړه لالول کې اسماعیل علیه السلام نه دی لال کړي او انسان خبره نشیدلې خو معراج کې حضور صلی الله علیه وسلم عرش پورې رسیدلې دي. اسباب تعالی والا دي او روحانيت خپل کار کړی دی. دا هم د شرک یو قسم دی. بت ته سجده کول قبر ته سجده کول غیر الله نه غوښتل دا شرک دی. دا هم یو شرک دی. اسباب اختیارول دي سنت دی حکم دی اسباب اختیار کا اسباب په نظر نه او مسبب ول اسباب په نظر دا توحید دی. روټه وګیا مفرمه روټه باندې نظر نه روټه چارا کړی دغه باندې نظر دی چې روټه باندې لوګا زما د هغه په حکم سره ختمي او د روټه طاقت ما ته دغه په حکم ملوي توحید او بس کوم ته ګیما او به زما تند نه ختمي چا وب پیدا کړی چا ز پیدا هغه په حکم سره ما تند ختمي دا توحید دی. ایسا بهشکه د تدبیر کومه روزګار بم کوم کا دکان بم کلاومه او زما د روزه زما الله خسته ده دا توحید دی. عقاید حضور صلی الله علیه وسلم رسالت او ختم نبوت یقین دغه اتباع د آخرت فکر عقاید عبادت منذ روزه زکات حج اخلاص او تقوا سره او توجه سره او ذهان سره خشوع خضوع سره د منځه اهتمام او د دې فرایض او واجبات او اهتمام داسې معاشرت درونو خويندو حق ادا کو د والدینو حق ادا کو دا کولو کوشش وکړو ناس تفاصله وکړي سره خزه د بچو حق ادا کو رشتہ دارانو حق ادا کو غي سره رشتہ کټ نه کو دغه دکسو کې شرکت وکړو دغه خوګه خبره برداشت کو دغه غلطه معاف کو معاشرت او په لین دین کې نه په حساب کتاب کې امیر د میراث په خبرو اترو کې رشتہ دارانو د مخلوق حقوق ادا کو دغه حق غي د ورکو دا کارونه بکی زمایدت مونږ د زړه په طاقت سره زړه عارف وي الله پیژندون کې وي زړه ته د الله محبت نصیب وي زړه ته د الله تعلق نصیب وي زړه کې صبر او شکر وي زړه کې الله ته توجه انابت وي دا زړه چې دی دا هغه زړه دی چې امانت قبول کړي دی کوم امانت اسمان او غرونه دی قبول کړي یا تر کې دا طاقت پر اویداري او دې برکت سره به انقلاب راځي او دغه طاقت برابر سره کېږي تمام محترم داسې نیک مجالس سره ذکر او تلاوت برکت سره او د دې په نتیجه کې چې کوم صلاحیت حاصل شو دغه صلاحیت استعمال کو د ګناه نه ځان وساتو سترګو حفاظت وکړو خاص طور باندې نن سبا فیسبوک او د سوشل میډیا هغه به تحاشا استعمال دي او دا غیر داسې خوفناک نتایج دي علمان والحفیظ قتل او خون هغه واقعات او واردات کیږي علمان والحفیظ د کسترګي به قابو دي د حیا او د عزت او د غیرت جنازي چتیږي الله دې حفاظت وفرمایي سترګو حفاظت وکړي عالم دې او طالب علم دې دکاندار دې کوم ملازم دې ان پڑھ دې که پڑھا لکھا دې هر کس مخاطب دې خاص طور شهوانی ګناه دې میډیا په ذریعہ باندې داسې عام شي الله دې حفاظت فرمایي او وی کنه یا حل د ویلو نه دی مشران وی کنه حل د ویلو نه دی سپینه ګیره باندې سره دې څنګه مبتلا کی نو باید دې خبر اهتمام او شریف پر دې ماحول جوړ کو
د بابي نه، د چاچي نه، د مامي نه، د ترور لور نه، د تره لور نه، د ماما لور نه. دا شریف پرده ده. یو کور کې پاستوګ نه وي، گزاران نه کېږي، نو کوم سترګو حفاظت وکړو؟ دا نا واده کړي اولاد چې د مور کوټه بس ځای وي، ټیټو سترګو کور ته دننه شو. شروع کې به دا تکلف وي، بیا به مزاج جوړ شي انشاءالله. بازار ته ځو نو سترګو حفاظت وکړو، د اطمینان وکړو سترګې به غلط نه استعمالو. سترګې غلط استعمال نه ځان وساتو. چې روزې راشي لیله به سترګې حفاظت وکړو، سترګې حفاظت وکړو. دا نه چې بس روزې لاړو مدرسې ته راغلو نو بس محفوظ شوم. نه، ټیک ده، د الله د حفاظت یو خلا راکړه، د مدرسې په شکل کې، د دعوت په شکل کې، د جماعت په شکل کې. ولې خپل ځان به ساتي. یو سره مرګره شپږمې تللی و کراچۍ کې، هغه وایي یو نظر خراب شو، مرکز ته تللی وم او شپه ورځ زما زړه کې سوری دی، نه ټیکېږي. ما ورته تا ته چا ویل چې مرکز ته لاړ شه؟ تا ته چا ویل؟ ول خپل ځان قابو کړه. دا خبره واوره، ځان مشق وکړه، بیا ځه. یو سړی پټاباد ته تللی و، سیل سپاټې له، هغلته کې یو منظر یې ولیدو. هغه ویل زما هر څه ختم شو، هر څه رانه سلب شو، مونځ هم نشم کولی. 24 غنټې تېرې شي، یو ځل مې دا تهجد کې الله ته خو جوړل د خدای دا خو زه هسې نه کافر دنیا نه لاړ شم، دا څه چل دی؟ بیا ته سکون ملو شو. ملته ته چا ویل چې ته پټاباد ته لاړ شه؟ دا پټاباد ته تک فرض و سیل سپاټې له، دا ځای ته ولې ځي؟ مرحوم رحمت الله فرمایي چې کوم ځای کې خټې زیاتې وي که نه، هلته کې حدیم خویي، حدیم خویي، حتی خپې دومره غټې غټې خپې وي، نو چې خټې وي هغه هم خویي. بیا هر دا زما عزتمندو ګناه نه ځان وساتو. دا بالکل فطري څیزونه دي. ګورئ څنګه چې ما عرض وکړو که نه، یخني، ګرمي، لوږه، تنده فطري دي که نه، دې نه څوک انکار کولی شي؟ مړه انکار کولی شي. مړې دا نه شي ویلی چې هلکه د اوبه ګرمي دي یاره لږ یخي که، لمبې مې لږ شان د اوبه خو برابرې که، دا نه شي ویلی. مړې دا نه شي ویلی چې هلکه ګرمي ده، د محمد صلی الله کتې را باندې اچوي لږ شان خبر ته خطر، دا ویلی شي. هغه حسنه بس مستثنا دي. موتا ژوندي و، الله دې موږ ته ژوند کې برکت واچوي. ژوندي و نو دا څیزونه به وي، یخني به هم وي، ګرمي به هم وي، لوږه به هم وي، تده به هم وي. ژوندي و نو دا شهوت به هم وي، دا غصه به هم وي، دا حرص به هم وي. دا څیزونه به کنټرول کوو الله په حکم سره. ذکر سره به کنټرول کوو، همت سره به کنټرول کوو، ځان به قابو کوو. د ګناه ځای نه به ځان ساتو، د ګناه ځای ته به نه ځو، او یو ځای ته مجبوري وي نو ځان به قابو کوو. هسپتال دی، خدا نخواسته بازار دی، عمرې لذي جهاز کې سفر دی، ایر هوسټس ته، حرم شریف ته کوز شوي، طواف کې زنانه دي. حجیان صاحبان به دې کې وي لاندې مطاف صرف د زنانو دپاره. حجیان صاحبانو چې شکل چې کوم تلي هغه مونږ لاندې توبه توبه لاندې حجر اسود ځان راسې که ځان بچ کې، طواف کې که ځان بچ کې. ایبره به هم طواف کولو. جناب والا حرم شریف کې، حرم کې بازار نه، دفتر نه، حرم کې څومره رحمتونه ورېږي، ځان و بچ کې. ایو عالم ویل چې بس حاجیانو صاحبان عمرې والا ته بس یو خبره نظر حفاظت وکړي، یو خبر د نظر حفاظت وکړي. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تر کومه پورې یو طالب ویل تر کومه پورې به دلته بریک دلته بریک دلته بریک، تر کومه دا بریکونه به لګوو؟ ما ورته واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تر څو به مرګ نه راغلی. الله دې موږ ژوند کې برکت واچوي، الله دې د ایمان هم تاسو ته دا سفر نصیب. مرګ راشي انا ایمان سره دا سره پراس شي انشاءالله بیا بیا مزې کوه. او دا ټول عمر مجاهده ني، یو وخت پورې مجاهده بیا خبر آسان شي. دا الله رحمت هم وکړي شامل هه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جاسي کله الوځي کنه نو ساينس دانا دا انجینران وایي چې الوتو وخت ډېر غټ طاقت خرج کیږي، پټرول خرج کیږي.
چې کله د 10,000 فوټ باندې شي بیا د خرچ بالکل نه هونه برابرۍ. چې کله اوچتیږي د خرچ کوي دغه شان دي سړی اوچتیږي الله ته نو دا څنګه بزان ساتي ابتدا کې مشقتي بیا الله پاک آسان کی الله پاک آسان کی ذکر هم دې تلاوت هم دې دعا هم ده انا الله ته مینت او زارین ده الله آسان کی بیا آسانی پیدا شي او شروع کې به د خبره اهتمام دي. الله تعالی دې موږ ټول دا خپل تعلق را نصیب کړي. الله دې د موږ تاسو ژوندونو کې برکت واچي او الله تعالی د هر ګناه نه د هر شر نه د تاسو او د حقدارانو حفاظت فرمایي. عرض دا دی چې دې لپاره همت کول غواړي. نظام الاوقات جوړ نو ترتیب باندې قدم وچت زه دا نه یم چې بس کمپیوټر بټن دې دباو کو بس داسې بچیا چلېږي خامخا به کمې بیشي کېږي په کمې بیشي داسې نه چې په هفتو کمې بیشي وي داسې چې نه اونچ نیچ راځي یقینا انسان دی چې مستقل نه هغه نه وي او فهرست جوړ کو چې کومه ګناه خطا کې مبتلا یو په اسانۍ سره پرې ښودی شو او په فور پرېږدو چې کومه ګناه خطا کې مشکلات وي د نفس شیطان دفتر ماحول یار دوست رکاوټونه وي هغې له تدبیر وکړو دعا وله وکړو د شپو د کېدو وخت دعا وکړو چې خدای منم دا ګناه ده خو ما کې همت نشته خدای همت طاقت راکړي قوت راکړي مشوره وکړي سړی خپل شیخ سره هدایت والی انشاءالله یقینا لار به کولاوي او یقینا انشاءالله د تعلق مع الله د عظیم نعمت به الله تعالی په خپل فضل او کرم سره تاسو نصیب کړي. الله دا عظیم نعمت د موسی سره نصیب شي او الله تعالی د موسی سره حفاظت فرمایي. الله دې تاسو ته راضي شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك